ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو دا روانه میاش اسلامی دا د کال اولنۍ میاشته او دې میاشتې ته محرم ویل کېږي د دې متعلق څه مسائل او فضائل دا مخکې هم ذکر شوي وو او د دې متعلق څه مختصر خبره هغه نن هم کوو زمارونو د کوم وخت نه چې الله پاک د انسانیت ابتدا کړې ده نو حق او باطل دا د یو بل سره په جګړه دي برسري پیکار دي آدم علیہ السلام چې الله پیدا کړ نو ابلیس داغه مخالف شو او ابلیس چې کوم دی د سجدې کولو نه انکار وکړ الله حکم ورته کړو فرشتو ته دارنګ چې کوم دی ابلیس ته وا انکار وکړو دا سلسله را روانه و ابلیس الله لعنتک الله د خپل دربار نه راوشړو او دای ورته وی چې پتا دې د قیامت پورې لعنت وی بیا د آدم علیہ السلام په اولاد کې اختلاف راغی د قابیل او د حابیل حابیل خسړیو قابیل اولګه د حابیل قتل کو گویا حق او باطل د یو بل سره ټکراو شو او جنگیدل او دا سلسله دا سراتلا
انبیاء علیہم السلام دنیا ته الله را شروع کړو د آدم علیہ السلام نه رست. ځکه آدم علیہ السلام خو اولنې پیغمبر دی، اولنې انسان، خداغه نه رستو نور انبیاء را شروع راتلل. ځکه د دنیا آبادی ډېرېدله. نوح علیہ السلام دنیا ته راغی. د نوح علیہ السلام قوم ډېر نافرمانه و، ډېر محنت پې هغه وکړه په سوونو کاله باندې، خو صرف یو اتیا کسان د هغه سره ملګري شو. او نور نافرمان شو، الله هغه هم هلاک. دا قانون دی د الله پاک چې الله به حق ته بری ورکوي او باطل به الله ذلیله کوي او رسوا کوي به. ها امتحان په طور باندې الله پاک کله د حق والا خلق ډیر زیات په تکلیف کې واچي او ډېرې سختۍ پې تېرې شي، ولږې تندې، مسافرۍ، هجرتونه، قتلونه. خو یو وخت دا راشي چې ډېر خلک قربانۍ ورکي، خپل سرونه قربان کی، ویني وبهیي، شهیدان شي، خو نتیجې وروستو ښه راوځي نورو خلقو ته، د هغې اولاد ته، نورو مسلمانانو ته د هغې نتیجه بهترینه راوځي. دا سلسله دقسې د انبیاو علیهم السلام د حق او د باطل د مقابلې راتلله. موسی علیہ السلام فرعون مقابله کې شو، الله موسی علیہ السلام ته غلبه ورکړه، ډیره زمانه په تکلیف کې تیر کړه، قوم ډیره زمانه په تکلیف کې تیر کړه. خو یو وخت راغی چې الله هغه کمزور خلق هغې غالب کړو او هغه چې ظاهر ځان ته زورور وي، فرعون د خدای بادشاهۍ نه د خدای دعوه کړې وه، خدای پاک ختم ذلیل کړ. نمرود د ابراهیم علیہ السلام مقابله کې الله ذلیله کړ، ګنې بادشاہ دی. ابراهیم علیہ السلام یې اور کې واچو، یو سړی د ابراهیم علیہ السلام په دغه وخت کې ملګري هم نشته او نوجوان دی، هلک دی. خدا الله پاک امداد ورسره دی، نو خدای کامیاب کنو. نو حق الله کامیابی خو امتحان به پې راولي. دا سلسله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسېده. مکه مکرمه کې څومره تکالیف ملاو شو، سختۍ، ولږې تندې، 3 کاله بایکاټ، شعب ابي طالب کې نظربند، دا زمانه تیره کړه، دا سختۍ تیرې کړې، صحابه وهل ټکول، دا برداشت کړو. الله پاک په حکم آخر هجرت وکړ. د هجرت نه بعد الله پاک د خپل رحمت دروازې ورته کلاو کړي او د خپل امداد سلسله ورته شروع کړه. نو نتیجه دا راووته چې د مکې مکرمې لوی کافران مردار شو او بے سر و سامان او کمزور و مسلمانانو صحابه کرامو ته الله پاک غلبه ورکړه.
او دا سلسله روانه ده د قیامت پورې به د حق او د باطل مقابله به د قیامت پورې. دا میاشت چې کومه روانه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لږه زمانه رستو یو ډیره دردناک واقعه، یو ډیره دردناک سانحه هغه وشوه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت. دا وړه واقعه نه وه، دا ډیره عظیمه واقعه وه. یو طرف ته حضرت حسین او داغه اولاد او بچی دي او حضرت حسین هغه سړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اوږو باندې ګرځولې. حضرت حسین هغه هستی ده چې رسول الله مبارک خطبه وی او حسن او حسین ماشومان دي را روان دي په جمعات کې، کله را غورځېږي او کله ماشوم خو ګرځېدی نشي. رسول الله مبارک ورغې راوچته او دا یو فرمایل انما اموالکم اولادکم فتنه، دا ستاسو مالونه او دا ستاسو اولاد ستاسو دپاره لوی ازمیښت. زه د دې بچو د پریوتو او پاسېدو ته ټینګ نشو. الله اکبر. حضرت حسین هغه هستی ده د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د زړه ټوکړه. فاطمه الزهرا څوک ده؟ فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام نیازبینه لور ده او د هغې متعلق ویلي چې دا د جنت د بیبیانو سردار ده. رسول الله مبارک ورسره دومره ډیر محبت او دونه مینه وه چې کله به سفر باندې تلو نو آخري ملاقات په د هغې سره و او چې کله د سفر نه به راغې نو اولنی ملاقات په د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها سره و. زبردست محبت او مینه. اولاد سره خو اسې هم دا د انسان فطرت دی چې محبت وي، خو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کافر لوی سردار د نبی علیہ السلام مجلس ته راغی. حسن او حسین د نبی علیہ السلام غیږ کې لوبې کوي، کله دی خوا وړي کله دی خوا وړي. رسول الله مبارک یې راونیسي ښکلي کړي، کله وله مخ ښکل کړي کله وله شونډې ښکل کړي. هغه کافر وایي زما 10 زامن دي، ما تر اوسه پورې یو بچی نه دی ښکل کړی. رسول الله مبارک ورته وفرمایل زه څه وکړم چې خدای ستا د زړه نه د بچو مینه وښکلې ده او زما په زړه کې د بچو مینه اچولې ده. زما د بچو سره محبت دی. دغه حضرت حسین دا په حق دی او د هغه مقابله کې یزیدیان دا په ناحق دی. یزیدیانو دوکه وکړه، ظلم یې وکړ. یو طرف ته دی راوغوښتو د مدینې منورې نه کوفې ته راشه چې کوفې ته راله ټولو خلکو سره بې وفایي وکړه. د دې د خاندان 83 کسان په دغه وخت کې. حضرت حسین هغه هستی ده چې یزیدیانو پې اوبه بندې کړې. هغه ظلم، قتل، قتال، جنگونه اخو لا یو طرف ته کړه. حضرت حسین هغه هستی ده چې خپل بچي او خپل نوسي ټوکړې ټوکړې په خپلو لاسو کې پورته کوي. زخمی بچی دا په لاسونو کې را پورته کوي او حالت دا دی چې هر یو د تندې نه
وچ خوله وچه ده، جبه وچه ده. دی حضرت حسین دا کار ولی کو؟ د دغه سړي خبره ولی نه منله؟ د یزید په لاس بیعت ولی نه کو؟ د یزید تابعداري ولی نه کوله؟ ځکه چې هغه یو فحاشۍ غوندې ماحول کې د هغه تربیت شوی او د حضرت حسین تربیت د رسول الله مبارک په غېږه کې شوی، د حضرت علي په غېږه کې شوی، د حضرت فاطمه الزهرا په غېږه کې شوی، د نبوت په غېږ کې د حضرت حسین تربیت شوی. هغه دا نه برداشت کوله، هغه سر ښکته کړی نه دی، سر یې قلم کړی دی. خو د یزیدیت ته سر نه دی ښکته، هغې نه دی منلی، بیعت یې نه دی کړی. د بیعت د نه کولو د حق او د ناحق جنګ و، نو ناحق ته او باطل ته سر نه دی ښکته کړی. خپل بچی قربان، ځان قربان، خود حق سره بلندی ظاهر کې په دغه وخت کې دی ټول شهیدان شو، څوکم پاتې نشو، څوکم پاتې نشو. په ظاهر کې سړی ګوري نو دی شکستو مون. خدا زما یاد وساتئ رونو، مسلمان چرتم شکست نه مومي، شکست به هله عمومي چې د سر باطل تخکته او شهید کېدل شکست نه دی. ګینې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه تبا رسول الله مبارک سید الشهدا، صحابه په جنگ ورننوتل او چې شهید کېده وه نو د زنکدن په وخت کې به فزت ورب الکعبه، زما د کعبې په پروردګار قسمي چې زه کامیاب شم. دا شهادت، دا مرګ، جنگ کې تکلیف رسېدل، دا ناکامي نه ده، دا شکست نه دی. شکست به هله شي چې سر د الله نه علاوه باطل تښکته شي، نو ایمان هم لاړ، اعمال هم برباد شو. او شهادت، د شهادت سره دا سړی جنت ته لاړ. مرګ بې نیټې نه دی، په خپله نیټه دی، په خپله نیټه دی. په دغه بچو کې یو ماشوم بچ پاتې شوی، حضرت سید زین العابدین مسجد نبوي کې لګیا دی، خیرات یې کړی دی او خلکو باندې خوراک تقسیموي، هر یو ته بیل بیل. یو سړي ته خوراک ورکړو، نو هغه ورته وویل چې تا زه ونه پېژندم. هغه ورته وی او ما وپېژندې؟ تا هغه سړی وی چې د کربلا په میدان کې ته زمونږ مخالف او مقابل وی او تا په موږ باندې اوبه بندې کړې وې. وی ته خو عجیبه سړی، د هغې باوجود هم ته ماله خوراک راکې. وی هغه ستا لوښی او دا د نبوت لوښی دی. د زړه کې د نبوت هغه مینه او محبت او د نبوت او د پیغمبر د سنتو احترام دی. د هغې په وجه باندې د دشمن سره هم زه ښه کوم. ګنې که زه تا ونیسم نو ټوکړې ټوکړې کولی دې شم. حضرت حسین هغه هستی ده. اوس حضرت حسین خو شهید شو، هغه خو د دنیا نه لاړ. اوس موږ به څه کوو؟ د دې نه بعد به موږ څه کوو؟ یوازې حضرت حسین نه دی شهید شوی،
د صحابه کرامو نه راواخله تر ننه پورې بېشماره مسلمانان نیکان صالحان علما دینداره تقوادار خلق دا شهیدان شوي څوک په یو نوم څوک په بل نوم خو شهیدان شوي دي د ظلم د لاس هغوی شهادت موندلی دی خو دا تاریخ وګوره چې دا شهادت هغوی ته ولې میلاو دی چاته پیسې غوښتې نو هغې نه ورکولي عهدې باندې شهیدان شوي دي نه د دنیا په څیز نه دي شهیدان شوي شهیدان شوي دي نو صرف په دې شهیدان شوي دي چې باطل ته سر نه دی ښکته کړی باطل ته سر نه دی ښکته کړی نو چې دا کم حالت په حضرت حسین راغلی و نو د هغې معنا دا نه ده چې اوس به مونږ چغې وو او جاړو به او ساندې به وایو د حضرت حسین او ځان به وهو د دې نه غټ حماقت او بېوقوفي بله نشته په دې حضرت حسین ته نقصان او فایده نه رسی د حضرت حسین هغه ایمانی جذبه په ځان کې پیدا کا کومه جذبه چې په حضرت حسین کې وو د څه دپاره هغه شهید شوی و اوس ته لګیا جلوسونه دې راوښکلي دي او ځان وهې او کمیس دې وښکلی دی په دې باندې کار کېږي بجلیګر مولانا صاحب دی اللہ پاک غریق رحمت کی عجیب انسان د لوی مقام او مرتبه سړی و هغه به وي یا لکه که په دې کمیس ایستلو کې جنت وي نو موږ به پسې پرتوګم وباسو مطلب دا چې په دې وهلو کې جنت نه دی د حضرت حسین په اتباع کې چې هغه د ظالم مقابله کې کلک دیوال ادرید د ظالم مقابله کې سرخ کته نه کو نو نتیجه سره ووته نتیجه دا راووتله چې رستو هغه ظالمان خدای داسې نیست و نابود کړو داسې تتر بتر کړو د حضرت حسین سر دای په نیزه کې اوچت کړی دی او لګیا دی تلاوت کوي قرآن وایي ځان کې حسینیت پیدا کا په غربولو په ډبولو کار نه کیږي حسین سر د تنې نه جدا دی او د قرآن تلاوت کوي په نیزه کې اوچت او د یزید دربار ته راوړو یو سړی لګیا دی یو ډکی راغستی او دا شونډې وله مخکې رستو کوي دغه خلکو کې یو صحابي ناست هغه ورته وی مه کوه ظالمه ما په خپله لیدلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شونډې مبارکې په دغه شونډو لګي ما رسول الله مبارک په خپله لیدلی دی چې د دې حضرت حسین شونډې نبی علیہ السلام ښکل کړي د رسول الله مبارک شونډې په دې شونډو لګېدلې زما رونو دنیا کې حق او باطل مقابله ده د قیامته پورې به وي حق باندې به کله کله الله امتحان راولي خو بیا به نتیجه دا راوځي چې باطل به الله نیست و نابود کړي په افغانستان کې مسلمانانو باندې څومره تکالیف پورا صحراګانې د شهیدانو نه ډکې شوې پورا صحراګانې خو په حق ولاړو قربانیان یې ورکولې نتیجه دا راووته چې الله پاک 200 پر پاور د هغوی په لاس باندې ذلیل او رسوا امتحان راغی په شلګونو کاله امتحان راغی دې کې شک نشته
خو نتیجه د سره وته، نتیجه دا راوته چې الله پاک حق له غلبه ورکړه او باطل مغلوب، باطل رسوا که جاء الحق وزهق الباطل. نو زمارونو چې حضرت حسین د کم جذبه باندې د دنیا نه تللی، نو موږ به هغه عقیده، هغه جذبه، هغه ایمان، هغه ولوله په ځان کې پیدا کوو. که د حق او د باطل مقابله شي نو موږ به د حق ملګرتیا کوو هر څنګه چې. ما تاسو ته بار بار دا خبره کړې چې د مرګ نه اخوا بل څه نشي کېدی، او دا مرګ بې نیټې هم نه دی. خو که چرته مرګ راغی او د دین په لار کې راغی او د دین د سربلندۍ دپاره راغی، نو د شهادت مرګ به نصیب شي، سابقه گناهونه به راته الله معاف کړي. بهرحال الله دې موږ ته هم په دغه دین استقامت نصیب کی او د اهل حق سره، د علماء او د نیکانو او دیندارو خلکو سره دی الله زمونږه ملګرتیا او د هغې پشپناهي نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.